والذین کذبوا بآیاتنا، او چې چا زما احکامات دروغجن کړ، څه مطلب واستكبروا عنها، او تکبر اختیار، یعنی ژوند د داغه مطابق تیر نه کو. ګوره دې کې یو د سوچ خبره ده. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو تما دو سيزونه پرې خودل، کاغه تاسو مضبوط نیول نو تاسو بچرم گمراه نشئ. د الله کتاب او زما طریقه، نو د الله کتاب سره دغه آیات دی او کنه دي، آیاتو باندې مشتمل دي کنه. خو بیا زما طریقه اوس د والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها، تکبر سو چې وای زه د الله د خوښې مطابق به ژوند نه تیرو، دا زما خوښه ده چې زه څنګه لکه زمونږ عام رویه دا ده چې ژوند به مونږ خپل مرزی باندې تیرو، مونږ به وکړو، روژه به ونیسو، حج به وکړو، زکاتونه به ورکړو، کلمه به وایو، اذکار به شروع، لاس کې تسبیح او بس کنه. نو دا اسلام نه دی. ګوري حقیقت کې دا اسلام نه دی. تاسو ته لکه واضحه طور باندې محض کلمه ویل او یو څو کارونه چې ته شروع کړې، دا اسلام نه دی. اسلام دا دی چې ته د الله د احکاماتو مطابق ژوند